په دور د جاهلیت کې مو زنا یو قبیح عمل ګڼل کېدو. څومره مشرکان چې تیر شوي دي په هغه وخت کې عرب کې وسنه عرب کې چې څومره مشرکان جاهلان کافران تیر شوي دي او دوی حر و آزادو، دوی زنا نه ده کړې. په هغه وخت کې به دا زنا یو تهمت او یو تور ګڼلی کېدو، یو غیب به ګڼلی کېدو. هغه خلکو به زنا نه کوله اگر چې مسلمانان نه. په هغه وخت کې به خلکو زنا کوله او هغه خلکو باندې به زنا کوله چې هغه به غلامان وي، وینځي به په وینځو به زنا کوله او په هغې باندې به پیسې اخیستې. غالبا چې د ابوجهل باره کې هم راځي چې دام یو ډېر بې غیرته بې ناموس انسان چې ده به خپلې وینځې چلولې، لیکن آزاد زنانه او آزاد سړي اکه غیر مسلم هم خو هغه زنا نه ده کړې. اگر چې په هغې وخت کې به دا غیب ګڼلی کېدو، زما په دې زمانه کې زنا دا بحر ګڼلی کېږي. زنا څه کېږي؟ بحر ګڼلی کېږي. قرآن کریم خو وایي د مؤمن صفت چې کله بیانوي، مؤمن به څوکي ولا یزنون. مؤمن مسلمان دا دی، صفت د مؤمن مسلمان دا دی چې ولا یزنون، دا بګورئ زناکار نه. مسلمان چې کله وو او دوی چې او زه مسلمان یم لیبل د مسلمان پې لګېدلی وو نو ولا یزنون زنا به نه کوي. لیکن زنا نن سبا څه ده؟ عامه ده. یو څیز چې عام شي نو دا دلالت په دې نه کوي چې دا څیز جایز دی. الله تبارک وتعالی بل ځای کې فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. دا زنا ته ګورئ نږدې نشئ. دا زنا یو داسې کار دی، بد عمل دی. د دې ځای ته به هم نه ورداخلېږې، دغې ځای ته به هم نه ورځې، دغې مجلس ته به هم نه ورځې. دا خو یو فاحش کار دی. زنا نه وایي چې زنا مه کوئ، زنا خو ځان له مه کوئ، زنا خو په تندر سړه کا، هغه پرېږده. خو کانه فاحشتن دا بې حیایي ده، فاحشي ده چې دی نو څه دی؟ بدامني ده. وساء سبیل، بده لار ده. الله وایي تاسو د زنا مجلسونو ته مه داخلېږئ. څه مه کوئ؟ د زنا مجلس ته مه داخلېږئ. په یو ځای کې داسې یو مجلس لګېدلی دی، په یو ځای کې داسې خبرې او ترې شروع دي چې د هغې نه سړي زنا طرف ته میلان کېږي، نو داسې مجلس ته الله وایي مه داخلېږئ. دا نه وایي چې زنا خو خپل ځای باندې وایي څه وایي مه کوئ. زنا ولا تقربوا الزنا، زنا خو به بلکل نږدې کېږي نه. خو لیکن چې په کوم مجلس کې خبرې شروع دي او د هغې باندې څه کېږي؟ خبره کېږي په زنا باندې، او یا په زنا باندې لاړو خبره نه کېږي، خو لیکن دغه مجلس ته چې داخل شوې نو د دې نه میلان زنا طرف ته کېږي. د دغې خبرو نه میلان چېرته کېږي؟ زنا طرف ته کېږي. الله وایي مه نږدې کېږي، دغې مجلس ته مه ورځه. ولې مه ورځه؟ انه کان فاحشة وساء سبیلا. دا زنا ګورئ دا یو فاحش کار دی، غلط کار دی. د زنا نه عمرلا بدامني راځي، د زنا نه عمرلا حق ورانېږي، د زنا نه عمرلا ملک ورانېږي، د زنا نه عمرلا کور ورانېږي، خاندان ورانېږي. زنا ته مه نږدې کېږئ.